نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق الله العظيم. سورة الأعراف نهم پارا یوسل وسل ویختم نمبر آیت دی. مخی آیاتن کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیل واقعات بیان شوا. اس پدے رکو کہ ہم دا موسیٰ علیہ السلام او دا بنی اسرائیل واقعات ذکر کی. موسیٰ علیہ السلام او قوم کلچی پدریائنی بحر قلزم باندے پورے وطن ندے قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا مطالبوں کا چمنگتا دا یو کتاب دا شریعت ضرورت تھی. موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العالمین نسوالو کو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا او فرمائل چتا دیر شروجی پر لپسی 19 پکوہی دور کی دیر شروجی پر لپسی 19 کلچ دیر شروجی پرشی لتا تومن کتاب درکو. موسیٰ علیہ السلام چکل روانے کی نخبر رور ہارون علیہ السلام پل خلیفہ او نائب جوڑوی. ہارون علیہ السلام تے او فرمائل چھ زمان بعد تا زمان خلیفی دی قوم خیال ساتا دا دی اصلاح کوا او قصوب بغاوت او نافرمانی کی نپاغی کی ورسرا مرکی تیام کوا. او موسیٰ علیہ السلام لاڑ کو ہی دورتا دا زیقیدی پمیاش کی دیر شروجی پورک دا تفسیری جلالین دا وینا مطابق موسیٰ علیہ السلام چکل دیر شروجی پورکڑی 100 میں وصال شپو رز روجہ دیول کلچ دیر شدم روجی پورکڑا نو موسیٰ علیہ السلام مسواک استعمال نو اللہ رب العالمین ورطا فرمائل چی دا دین بعد لس روجی نوری اسکونی سا زکستا دا خلی چکم اغا دا روجی دا حالت بیو اغا تا مسواک سر لرکو لہذا لس روجی ورطا اسنوری کنی سی. موسیٰ علیہ السلام دا ذیالحجی پمیاش کے لس روجی نوری کنی ولی نو دیر شروجی دا ذیقیدی او لس روجی دا ذیالحجی دا میاش تی بلا سم ورز دا ذیالحجی چی دا غٹ اختر وزدا پا دیو رز موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام چکلت سلویخ روجی پورشوی اللہ رب العالمین وقت کتاب ورکو. چکل موسیٰ علیہ السلام کوہی دو تلال اللہ جل شانہ دا موسیٰ علیہ السلام سر بغیر واسطی خبر اکڑی. موسیٰ علیہ السلام تا خبر تم رخوان ورکو دا رب العالمین کلام تم رخوان او مزور کر چی موسیٰ علیہ السلام رب العالمین تا او فرمائل یا اللہ تما تزان و خارا بل دیدار راک. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا او فرمایا چستا طاقت زمان دل پا دنیا کی نشتا ستا پسترگو کی دا طاقت نشتا کی پا دی دنیا کی تما اوی البتتا دی غر تا اگور کہ دی غربان زمان تجلی رالا او دا غر بخبل سے برقرار پات شول تبیا کی دی شما اوی دی. رب العالمین
دې غر باندې خپل تجلی وکړه نو چې په غر باندې تجلی وشوه دا غر ریزه ریزه شو نو موسی علیہ السلام بے ہوش را پریوت کله چې موسی علیہ السلام په ہوش کې راغی نو الله رب العالمین پاکیه بیان کړ او خپل عجز او کمزوری بیان کړ چې یا الله ټول پاکستان لپاره زتا ته رجوع کو او زه اولنی د مؤمنان له یو تصدیق کوم تا منو پدې دې کې او لفظ پدې قران کریم کې ذکر شو قال لن ترانی تما نشی لیدل نبی تفسیر جلالین لیکي چې موسی علیہ السلام تعالی پاک او فرمای تما نشی لیدل نو دا نه چې الله رب العالمین دیدار ناممکن دی ځکه په دې کې موسی علیہ السلام تعالی پاک فرمای تم لیدې نشي نو بل می څوک لیدې شي د لیدلو زی دنیا نه ده ستا سترګې د دنیا دي او د دنیا په سترګو کې د رب العالمین د طرف نه دومره طاقت نه دی خود شوی چې په دنیا کې انسان الله پاک وي ها په جنت کې لیدل کولی شي دې ځکه دا غي سره منافات او تعارض نشته ځکه د جنت کې د انسانانو سترګو کې ودا طاقت وی چې الله ویني او دا غي اثبات په قران کریم کې الله پاک کړی دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده سورہ یونس کې الله پاک فرمایي چې نیکی کړو د مسلمانان دي اې د بار جنت دي وزیاده جنت نه علاوه یو بل به نعمت نبی په دې کې حدیث او تفاسیر کې راځي چې زیاده نه مراد الله دیدار ده الله پاک دیدار دا په جنت کې په نعمتونو کې لوی نعمت وی مؤمنان به گئی الله پاک دې موږ تاسو ته نصیب کله چې مؤمنان په جنت کې وي دا مؤمنان با هر قسم نعمت حاصلي الله به ورکړي بیا بدی ته الله پاک د طرف نه ارشاد وشي چې کوم نعمت په پکار شتا دې په سوچ کې چې الله پاک نعمتونو په ټول شتا دا سه نعمت نشته چې موږ نه دي حاصل کړي سه نعمتونه ټول شتا نو څو غواړو بیا کتابونه لیکي دا خلق بدی علماء لراشي علماء ته وایي چې علماء استادانو الله پاک ارشاد دي چې څو غواړي اوس راته وایي څو غواړو علماء وو ته وایي چې تاسو د الله نه دیدار وغواړئ چې الله مون خپل دیدار وکایا الله رب العالمین با د خپل شان لایق مناسب دي جنتیانو خپل دیدار ورکی چې کله دا بندگان او دا مؤمنان د الله دیدار وکي نو په دغه وخت کې به دا جنتیان وي چې دا سه نعمت موږ اړو چرته لیدل الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي وګوره په جنت کې به مؤمنان د الله دیدار کوي او دا چل ورته سوخي دا بوته علما خي نن خو موږ دنیا کې چې کله خبرې کوي علماء پسې که موبایل کې خبرې کوي علماء پسې په مجلس کې خبرې کوي علماء پسې خو ګور دې علماء د خلاصېدل ګران په دنیا کې د علماء نه علاوه کار نه کوي مړې دي علما ته ضرورت جنازه دا ضرورت علماء ته دي نکاح دا علماء ته ضرورت دي منځ دي علماء ته ضرورت دي مسلې دي ضرورت علماء ته دي تر دې حد پورې جنگ جګړه دا ضرورت علماء ته دي کفن دفن دي ضرورت علماء ته دي سړی کله وصیت کوي علماء ته ضرورت دي میراث تقسیمي ضرورت علماء ته د زندګۍ څومره مسلې دي ضرورت علماء ته تر دې پورې چې جنت ته لاړ شي التم ضرورت بیا علماء چې مسلمان وی اب علماء پس خبرې نه ځکه علما نه کان خلک پیغمبر علیہ السلام وارثان چې دا چا د پیغمبر علیہ السلام سره مینی هغه علماء پس خبرې نه
او چې دا څوک خبرې کوي دا ناپوهه د خپل آخرت تباہ کوي ځکه عالم ته چې الله کوم عزت ورکړي څوک یې غشتي نشي خو خپل نقصان پکړي لکه سړی پیغمبر علیه السلام پس خبرې کوي نو د پیغمبر علیه السلام شان ته کمې نه راځي خپل نقصان انسان دغه شان چې وارث پسې خبرې کوي نقصان په خپل کې دا په عزت کې کمې نه راځي کار دار چې موږ د علماء سره مینه وساتو الله جل شانه دې موږ تاسو ته د علماء محبت نصیب نو فرمایي ووعدنا موسى 30 ليله او موږ وعده وکړه د موسی عليه السلام سره د دې شپو د روزو نیولو د ذیقعدې په میاشت کې واتممناها بعشر او موږ پوره کړه دا وعده په 10 روزو نور زیاتولو باندې فتم میقات ربه پس پورا شوا مداد رب موسی علیہ السلام 40 لیلة تسلویت شو وقال موسی او فرمای موسی علیہ السلام لیقیق بل رورتا پا وقت دلو دا کوہی تور کی هارون علیہ السلام تا اخلفنی بی قومی تزما خلیفہ شاہ زما پا قوم کی واصلح اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او تابداری مکوا دلاری دا مجرمان و دا فساد کونکو فگناہنو کی ولما جا موسیٰ لمیقاتنا او ارکل چراغ موسیٰ علیہ السلام ملاقات زمانتا باغ وقت مقرر باندی وکلمه ربو او دا سر خبر اکڑی رب دا بغیر واسطی قال رب ارنی انظر الیک وی موسیٰ علیہ السلام میں رب تما تزانو خائز گورم تاتا قال اللہ پاک کو فرمائے لن ترانی تمان شلدی پا دنیا کے ستا پسترگو کی طاقت نشتا ولیکن انظر الى الجبل لیکن تو گورا دے غرطا فإن استقر مکانو کتی برقرار پادش پخبل زیبان دی فسوف ترانی پسترد وبیا ماہوینی فلما تجلى ربه للجبل فسرکلا چی تجلی اکڑا رب ددو پغربان دی جعلو دکن بی گرزو دیلا زرا زرا وخر موسیٰ صائقا او پریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش فلما فاقا ہر کلچ ہوش کے راغی قال او فرمائل موسیٰ علیہ السلام سبحانکا پاکی دستاد پارا خدا یا پاکا تبتو الیک ما رجوع کرتا دوان اول المؤمنین او اول المؤمنان یم قال اللہ پاک کو فرمائل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان استفیدک علی الناس برسالات یقینا تما ورکڑی پخلق باندی پخبلو پیغامات رسول باندی وبکلام پخبلو خبر باندی فخذ ما آتیتک فاستواغلا غسجتا تدر کومزو وکم من الشاکرین تشاد شکر گزارنا واخلا الحمدللہ رب العالمین